الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم رور پختنه کړي چې په مانځ کې نستوړي را بډې کول، نستوړي فول کول دا څه حکم لري؟ دا جایز دی کنه دی؟ ځکه نن سبا د ګرمۍ موسم دی، نو اکثر خلکو چې کوم دی دا لیچ خپل ښکارا کړي، دا نستوړي دا را بډ وخلی دی را پول کړي. نو یو خو په مانځ کې لیچ ښکارا کوله په دې طریقه باندې چې یو انسان دا خپل لاسونه خپل لیچې څنګلې د دې وجې نه ښکاره کړي چې د سره څه جامه وغیره نه، یعنی د داسې بنین وغیره چولې دی چې په هغې باندې د اوږې خو پټې دي، خو دا نور څنګلې چې کوم دی لاسونه دی ښکاره دي، نو د ده مونځ خو بالکل صحیح دی او جایز دی. ځکه د نارینه چې کوم عورت دی په مانځه کې، نو هغه د نامه نه تر د زنګنانو پورې ایسه پټول لازم دي او اوږې پټول دا ضروري دي. باقي که نور سر ښکارئ یا لاندې خپې یا لیچې څنګلې ښکارئ، نو د نارینه مونځ چې کوم دی هغه کیږي بالاتفاق. دا ټول بدن پټول د نارینه دپاره دا غوره او افضل کار دی. دویم صورت دا دی چې یو کس خو کمیس چې کوم دی هغه اچولی دی، پوره کمیس دی، د هغې نستوړي وغیره هر څه شته دی، او دی بیا هم دا خپل نستوړي په مانځه کې یا د مانځه نه مخکې را بډوالي او دی مانځه ته په دې حالت کې ودرېږي، نو د دې نه بیا احادیثو کې منع راغلی ده. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای: امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على 7 ونهي ان يكف الشعر والثياب. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم شوی دی په دې باندې چې په 7 اندامونو باندې به دا سجده کوي، او نبی علیہ السلام دې نه منع شوی چې په مانځه کې به دې ویښته او جامې چې کوم دی ځان پسې نه راغونډوي. بل روایت کې داسې راغلي، دا د بخاري روایات دي: امرت ان اسجد على 7 اعظم، ماته الله رب العالمین د طرفه حکم شوی چې په سجده کې به ته 7 اندامونه لګې. نو دې حدیث کې راځي ولا نکفت الثياب والشعر، او په مانځه کې به ځان پسې کپړې او ویښته چې کوم دی دا نه راغونډې. نو د دې الفاظو نه علماو دا استدلال کړی دی، خاص کر امام نووي رحمت الله علیه، چې دې الفاظو نه دا ثابتېږي چې یاره په مانځه کې به سړی نستوړي وغیره ځان پسې دا نه راپول کوي، دا به نه راغونډوي. نو داسې بالکل نارینه دپاره او هم د زنانه دپاره دا بالکل جایز نه دي، داسې به سړی بالکل نه کوي. د دې مسلې نور وضاحت کې سړی ګوري، نو امام نووي رحم الله مسلم کې اول جلد صفحه 193 کې، د فقه حنفي کتاب د رد المختار اول جلد صفحه 640 کې، او د قرن فتاوه دارالعلوم دیوبند 4م جلد صفحه 100 کې دغه مسلې وضاحت لیکلی دی. نو نه دي کول په کار داسې مونځ ته چې سړی ودرېږي، نو په کار داره چې دی خپل نستوړي هغه خواره کړي، چې مونځ وکړي نو خیر مانځه نه پسې بیا راغونډ کړه. دا کوم روایت چې ما پیش کړه دا بخاري کې اول جلد صفحه 12 کې، مسلم کې اول جلد صفحه 193 کې، او مشکات کې اول جلد صفحه 83 کې راغلی. والله اعلم. هذا وبالله التوفیق.